اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو دا چې کوم پریس کانفرنس دی دا ما سره نن یو ظلم زیاتې شوی دی او دا دغه ظلم خلاف دی چې دا کوم ظلم نن ما سره شوی دی او زما په کور کې کم از کم 13 کس راغلي دي او 13 دي ساره داسې تقریبا 11 بجې زما د کور ته دی راغلي دي. زه نن نوم اسلام آباد ته تللی وم. اسلام آباد کې راته ټلیفون وشي دغه شتان ستا اجرا کور کې دا خلک راغلي دي او ستا بچي یرغمال کړي دي او آلریډي په اجره کې دونه خلک ناست دي 30 35 40 کسان راغلي. یو کور یې نیولې دی او بل کور یې نیولې دی. اجره کې هم ناست دي. هارون خان دا چې کوم د چمیارانو دی د پی ټی آی هغه هم دی او زما د نور الوهاب سره مسله وه د پلاټ مسله وه. په پلاټ کې چې کوم دی نو جرګې مرګې لډیو شولې ما وله پکې دوکانونه ورکول پلاټ مې ورکو او هغه وایي چې نه ماله به دا نه راکړې آلریډي نن زما کور ته راغلي دي او زما په کور راوړېدلي دي او زما کور یې قبضه کړی دی. ساره سي زه پولیس ته ستړی شوم په ټلیفونونو باندې په دغه باندې چې کم از کم ایسیچو صاحب خو ما ته موبایل له سره اوچتاو نه بیا دپاره چې کوم دی نو لکه آلریډي بیا ډي سي پي صاحب ته مې ټلیفون وکړو. ډي سي پي صاحب راته وایي چې ارشدان داسې چلې مې جي کم از کم دا خو د پاکستان قانون دی. دا قانون داسې خو نه لکه دا تاسو چې کوم نن ما سره څه کېږي هغوی په کور کې ناست دي سره د ټوپک مار راغلي دي هلته کې ناست دي 15 کسان دي. د ډسټرکټ پولیس چې کوم دی نو زما خبره نه اوري. ډي سي پي نه اوري. ډي پي او صاحب ته مې ټلیفون وکړو. ډي پي او صاحب ته په میټینګ وکړو ټلیفون اوچت کړو ورسره زما خبرې وشولې. سهیل خالد صاحب سره ډي سي پي صاحب ته صنوبر خان سره زما خبرې وشولې. تانې سره مې خبرې وشولې. ساره داسې د 11 بجو نه واره اوسه پورې چې کوم دی زما په کور کې دغه شل 15 کسه سره د ټوپکو ناست دي. وخا به ته خو د کلي ناظم یې کله چې زه تا سره په پی ټي آی کوم تا زما نه تپوس هم نه کوو. کله چې ما شمولیت وکړو د ان پي سره د عوامي نیشنل پارټۍ سره نو ته ما نه دا انتقالونه اخلې. تا خو ټول کلی شرمه ورشه ټول کلی لمایې چې کوم دی نو آلریډي لمایې په سپیکر کې په دغه کې اعلانونه کېږي د خدای بنده ټول کلی د باندې به دوی ته ځان ته ناظم یې ته خو زما په شان یو غریب سړی وې. خدای پاک د باندې دا رحم وکړو نو چې رحم باندې د باندې وکړو نو د هغه رحم دا نتیجه شوه چې ته د خلکو پسې ټوپکې راخلي. څونه ځای کې د قبله د ځمکې دې واغېښتې. سلطان خان درته ویې ما اخله دا ځمکه او ته دونه زورور وې چې لاړې هغه ځمکه تا واغېښتله. هغه ځمکه دې واغېښتله او درته ووایي چې د دې انتقالونه نورو خلکو به نوم دي دا ما اخله دې کې لانجې دي او 15 ځلې ته د خلکو په خولې باندې وې او ته دومره زورور وې چې لاړې هغه ځمکه دې واغېښته. نن ناغلې زما د غریب په کور کې ته ناست یې سره د هارون خانه سره د کرامت نن سبا نن په ما سره په تاڼه کې ټول سیسټم هغه چې کوم دی نو راوچلو په پیسو یې کړي دي یا شفارسي کړي دي که نه نو زه د پی ټي آی مشرانو ته دا خواست کوم که چېرې تاسو د قانون دا تاسو چې چغې وښی چې پی ټي آی داسې چل دی او پی ټي آی داسې چل دی نو دا ستاسو د پی ټي آی حکومت دی او زه د مسلمانانو ته او د پولیس افسرانو ته دا وایم چې کم از کم دلته خو قانون شته که نشته. که قانون وي نو دا ولې نن ما سره داسې کېږي. که قانون وي دا ولې ما سره زما بچو سره زیاتې کېږي. که قانون وي نو دا ټوپکمار دا کوتکمار ولې دې نه راځي او دغه ځای نه اوچتوي نه. ساره هسې دې پولیس ته زه ستړی شوم یو کس رانغې موبایل راشي 2 کسه ورننوځي هغې سره دننه ورننوځي چې د تاڼې نه را روانېږي هغې خپلې ټوپکې سنبال کړي ورشي ورسره دننه میلاو شي بیا ورپسې ور بند کړي. اوس دا د موبایل ورغې بارې ورسره ورېوته لر نه کوو آلریډي چې کوم دی نو لکه خبرې ورسره د دننه نه کړي زمونږ د کور دروازې لګیا دي که کمرو ماتوي وایي چې ور لر کې که نه دا دروازې له تاسو وځو کور نه چې دا کور مونږ قبضه کړو. نو د اجرې سایډ قبضه بل کور قبضه زما یو جی د کور کې چې کوم همسایه و هغه باندې ټوپکې راړولي دي او آلریډي چې کوم دی د هغې مونږ خبرې ریکارډ کړي دي. ویډیو شته ویډیو ما ډي پي یو صاحب ته م ورلېږلی چې په کوم بره کور باندې چت باندې خلک ولاړ دي ټوپکمارو. نو خبره دا ده چې زه انصاف غواړم هم د دې حکومت نه که د حکومت حقیقت کې داسې چې لکه دا کومې چغې دي وښلي دي او چغې وښي نو زه ترې نه انصاف غواړم. د دې ډي پي او صاحب نه انصاف غواړم. د دې ډي سي پي نه صنوبر خان انصاف غواړم. د دې ایس ایچ او نه اشفاق خان انصاف غواړم. انصاف دا دی چې کم از کم سهار هسې زما اړه ستړی شو چې زما په کور کې دونه خلک داسې بچي مې د کالجونو نه د سکولونو نه پاتې دي تقریبا کم از کم د دې د لاسه چې کوم دی نو زما بچي نن سکول ته نه دي تللي په کور کې بند ناست دي ښځې چغې سورې وښي د الله کلامونه یې راغېښتي او صرف د الله کلام وایي. زمونږ سره نور څه طاقت نشته نور څه حیثیت هم نشته چې زه لاړ شم او دغه 20 ټوپکمار 10 ټوپکمار د دغه ځای نه پاڅوم. نو دا د پاکستان قانون دی دا زمونږ د 400 قانون دی. که چېرې قانون د دې خانانو د دې خلکو په خولو باندې چلیږي نو دا قانون د سر اړو موږ منو نه. ما له دې خپلو ملګرو اجازت را نه کړ کني قسم په خدای زه نن دې ته تیار شوی وم چې زما دا بچي دې غر شي او دا ټول اول دا چې کوم مشران دا غټ ناست دي دا غټ کرش کوم ځکه چې ما سره زیاتې کېږي او ظلم کېږي. ولې موږ مجبوروي د خدای تعالی ظالمانو د پولیس افسرانو تاسو ته سوال کوم
چې د دې خبرو د لاسه د حالات دغه شان جوړ شي او مړي بدلو شي. اوس الله پاک کړي په 400 کې په صابرخیلو کې زموږ دښمني وه، الله پاک موږ روغ وکړله، خدای پاک د غمونو لانجو کونجونه خلاص کړي وو. بیا زه د انتظامي ته ډي سي صاحب ته اے سی صاحب ته ډي پي او صاحب ته څومره زموږ د ډسټرکټ 400 چې افسران دي څومره ډي آی جي صاحب ته ما نن دفتر ته ټلیفون کړی خو د هغې میټینګ و. کم از کم زه د ډي آی جي صاحب ته ګنډاپور صاحب ته دا وایم چې پښتون یې خامخا زما په دې پښتو خو به پوهېږي. سوال خالد خیر ډي پي او صاحب په پښتو به هم زه پوهېږي، زه پښتو په عمل کې پاتې دی دونه به پوهېږي. نو کم از کم چې کوم دی نو انصاف دا نه غواړم چې کم از کم دا کم کار دی ما سره کوي. زما په کور کې اوس هم شل 15 بدماشان ناست دي سره د ټوپکو ناست دي. کم از کم تاسو له خو دا پکار دا قانون دی که قانون نه دی که غیره واقع غیره هم رایت شوې ده اوس. نو اوس دا خو غیره خو نه ده، دا خو ډسټرکټ 400 ده. سارا سیدي موږ ته وایي چې په یونیورسټۍ کې میټینګ شروع دی، په یونیورسټۍ کې میټینګ شروع دی. میټینګ خو شروع دی خو زما د کور بېزتي کېږي، زما د کور حیا اخلي کېږي. کوس مې یو دوه کسانو له سر مات کړ یا مې له سر روان کړ نو بیا به په ما پرچم کېږي، بیا به ما تاڼې ته بوځي، بیا به ما جین ته لېږي، بیا به ما هر خوا لېږي. نو خبره دا ده چې زه سوال کوم منت کوم چې دا کم دوی موږ سره څه وکړل او څه راسره کوي. زه د دې انتظامي نه د ډیپټي کمیشنر ډي سي صاحب نه د ټولو نه چې کوم دی نو زه بس صرف سوال ورته دا کوم چې تاسو نه زه هیلپ غواړم، مهرباني وکړئ ما سره یو قسم امداد وکړئ. که ورځم نو تبۍ جوړېږي هغې مري او زه مرم زما بچي تباه کېږي. نو ډسټرکټ پولیس ته زه دا وایم چې دا تبۍ مه جوړوئ، دا کومه تبۍ چې تاسو جوړوئ دا تبۍ د الله مهرباني وکړئ، د الله لپاره درته وایم چې دا سوال درته کوم چې زما دا بچي او موږ د دې تبۍ نه بچ کړئ. او دا کوم خلک چې دغلته ناست دي زه درته دا وایم چې ورشه وګوره چې دې کې څوک څوک دي دهشتګردي نو ټوپکمار راغلي دي، خواله مخروران دي غلي دي، ما ته هېڅ پته نه لګي. دا ناظم صاحب ته موږ ناظم کړی زموږ وردګې ناظم کړی نو کم از کم تاله دا ناظمي چې کوم دی نو داسې دله نو پکارو. او خدای پاک یو غریب سړی وي د یو ملا زوی وي وهابه زه تا ته یم چې د یو ملا زوی وي خدای پاک د باندې رحم وکړو، خدای د باندې فضل وکړو، خدای دله ځمکې درکړي، خدای دله بنګلې درکړي، خدای دله ویګوګانې درکړي، خدای دله ګاډي درکړل، خدای دله کاروبارونه درکړل، د بل د کور وظیفه باندې راړو کور کې باندې خوړله. اوس چې کوم دی نو پتا الله رحم وکړو غریبانانو سره داسې کې قربانیا ارمان دی د پاکستان حکومته. زه وایم چې خدای دا د پاکستان د حکومت دا د ډسټرکټ زموږ دا چې کوم انتظامیه ده نو زه درته سوال کوم چې مه مې تباه کوې. کنې نو قانون به زما دپاره بیایي او نن د دې غټو خلکو دپاره قانون نشته. ولې دا قانون دی؟ دا قانون صرف زما لپاره دی. بل اوس چې کوم ما سره د دې د لاسه ما سره زیاتې شوي رپورټ له زه شپې په ما باندې په حوالات کې وکړه. زما په بچو یې د کالج او سکولونو نه ایسار کړه او شپې پې وکړله. کم از کم تاسو له چې کوم دی نو دا پکار دی چې انصاف کوئ. کم از کم انصاف، یوازې پیسې نه دي چې موږ پیسې ګټو. کم از کم د الله نه ویریږئ، د الله د قهر نه ویریږئ. د خدای تعالی ظالمانو زه خو پلاټ ورکوم، دکان ورکوم. اقبال نوردای ناست په کالام کې ولا پلاټ ورکوي، دلته ولا په 400 کې دکانونه ورکوو. تا واورېدل د دې خبرې لږ وضاحت وکړئ چې تاسو کور ته درغلي دي بنیادي وجه سره درغلي دي دا د پلاټ مال یې پلاټ راکړو. دغه پلاټ په بدله کې چې کوم دی نو آلریډي زه پلاټ ورکوم، دکان ورکوم، پیسې حج له ته وي را پکار دي که لګي د سړی نو ما د یو بل نه راغونډې کې 4 لکه روپۍ مې وله ورکړلې. ما سره لیکل هم نه کړي، نه رانه لیکل اخیستي. وخت کې هغه وخت کې الیکشن و، د الیکشن حکم دا خبره که نه کوم الیکشن و. بیا چې کله زه این پي ته وړېدم این پي کې زه ومم خو صرف دې مې ګاونډي و د کلي مې و په کلي کې مې وله لاس ورکړ، هغه خپل هغه فرض مې پوره کړل. ما سره دا یو امداد وکړو. نو چې امداد دې وکړو نو اوس ما له په ګوډه خو مه رامنډه که نه کم از کم ما نه یې نه لیکل اخیستي نه یې رانه نور څه. خو خبره دا ده چې آلریډي لکه دا کوم کار چې تا ما سره وکړو دا نن دې بېعزتي وکړه نو قانون دی که قانون په لاره باندې را سره بدلې وي پلاټ واخله، دکانونه واخله، ځمکه دله درکوو. مشره ستا په کور کې څوک څوک دي دغه وخت کې چې اوس زما یو زوی و شهزاده. نه نه اوس دا کوم خلک درغلي دي؟ دا خو هارون خان دغه د شمیارانو هارون خان غټه هغه و او نور چې کوم دی نو مختلف خلک دي شکلونه بدل دي. دا پته نه لګي چې د کوم ځای نه دي د کوم ځای نه دي. پولیس چې نه درځي پولیس حوالې سره څه موقف تاسو لرئ چې لکه ساره تاسو پولیس ته وایي هغه نه پولیس مونږ چې کوم دی نو که ډي اس پي صاحب ما سره خبرو کې خو صفا کړو زه ډي اس پي صاحب نه یارېږم خو نه ما دې مړ کي. ډي اس پي صاحب سره مې خبرو شو ما ته تا داسې چل کړې داسې مې دا ما چل کړی دي. زه درځم تا سره جرګې ته کښېنم، خلکو ته کښېنم، جرګې ته لس ورلې لس جرګې نه مني دي
دی خدای نه مني رسول نه مني دی هم دغه وي چې دا کور ماته خوشې که دا کور ماته خوشې که مشره که نه زه سوال کوم تاسو څو موده وړاندې د دې چې کوم دا وهاب الک دی ادنه تاسو یو پلاټ اغشته و هغه پلاټ بیا تاسو خرڅ کړو تاسو سره دغه سټامپ پیپر هم لیکلی و دا هغه سټامپ پیپر کې چې کومې پیسې وي هغه تاسو په هغه کوم چې میاد یې درکړو په هغه کې تاسو نه دی ادا کړی تاسو دغه جرګې ته هم نه کېنه تختې را تختې دی تاسو دغه پیسې ولې په کوم چې میاد هغه کې تاسو نه دی واپس کړی خامخا هغه خبره د عمل کې څه ناسه ډېره ښکلې خبره دې وکړه ما چې کوم لکه کوم وخت کې د ماله دا ځای راکړه که نه نو د زمانه بالکل نه څه سټام اخیسته او نه څه نور څه سټامپ پیپر خو په ریکارډ هغې سره شته شته که نه لږ زما خبره خو ته واوره ستا ډېر ښکلی سوال وکړو کیدای شي نور څه نشم ویلی خو برخه الله دې پکې خیر واچي بالکل ما چې کوم دی نو د شپږ میاشتې ما نه سټام نو اخیستې ما ته چې کله دغه در راکوو نو ما ته وي تا سره خو به کله وشي که نه ماله به یې راکړې ټیک شوه چې کله زه این پي ته وړېدم او ما این پي کې به کلم اعلان وکړو نو دوی په څلورم او په شپږم ورځ په اتم ورځ په ما پسې راللو ما د جرګه وه هغه جرګې کې الحمدلله د کلي زه د وایم چې د غریبانان وروڼو په ما ډېر لوی اعتماد دی پخو خو خلکو یې نشته او په ما شته د مړو روغې مې وکړې الحمدلله کم از کم یو 300 پیلونه به زما د جوړو پراتی یو جرګه وه هغه جرګې له ډي سي پي صاحب راته ووي وي راشي په دې باندې اعتماد نشته په دې مشرانو په ناظمانو په ته اعتماد دی ما ودې چې په موټروی را روان یم راځم دې کې د وخت ټلیفون راغی چې ټلیفون یې راله راغی ټلیفون یې وکړ چې ته کوم ځای کې ما ودې زه خو را روان یم مې لکه تم جرګې له را روان زه وي جرګه مرګه خو زه غیم نو زه جرګې څه کوم ټیک شوه همده په دې البوزونه بسم الله الرحمن الرحیم چې همداسې راته ویلي دي جرګې له زه نه ځم زه جرګه څه کوم تا ما سره څه کوې ما ویل که تعالی خو زه دا دې الډي دوکانونه مې درکول هغه دې مې پلاټ دی د خیبر بازار دوکان دی خدای باندې باندې فضل کړی دی وخت کې ما سره پیسې نشته تا له زه ځای نه درکوم پلاټونه درکوم ما نه دا واله ده وی چې نه لکه بس زه ترلم او زه د ناموس په دې ځای باندې اخلم په هغه ورځ باندې چې کوم دی نو کم از کم دا کرامت به راغی په هغه جرګه کې راغی بیا د اشتیاق دا ټول هلته ناست و ورته ووایي چې هغه خو دونه خلک راغونډ کړي چې کم از کم 2-2.5 خلک راغلي ما ورته څه وي ما ورته وایي چې افغانستان دې پته کوم چې دا دونه خلک دې راوستي دي ما ته چې وي زه درلم حجرې ته نو هغه وخت کې زموږ څه لږ مسله وه هغه مسله کې ما سره خپل ملګري ټولو ته مې ووځې زه په حجره کې یوازې کېناستم ما یې وهاب ورور زما ورور دی ګاونډي مې دی که راشي زما بېزتي وکړي یا خبرې راته وکړي نو خیر دی او وجه دا چې ما مې قرض دی خو لیکل میکل دې وخت کې نو شوي چې کله دا وخت راغی او دا مسلې جوړې شولې این پي ته ما دغه وکړو دوی په ما پسې یو قسمه هغه خبره راپسې راتازه کړه او راللو چې رالل وهاب رانغی وهاب په خپل حجره کې سره د 450 کسانو ناستو کرامت راغی ټوپک به ورسره و راننوته موجود د هغه خپلې دښمنۍ دي ټوپک به واپس کوي نور وړی الډي که نه ټوپک لکه ځان سره ګرځوي هر څه چې کوي پې هغه برخه له هغې سره زما څه کار نشته خو زموږ حجرې ته یې ځان سره ټوپک یې راوړلې چې راوړلې وی څنګه چل دی مې دغه شان چل دی وی ته ولې لیکل ورکوې مې بالکل ورکوم ما نه لیکل نه اخیستي لیکل والا ورکوم لیکل والا ځکه ورکوم چې په مې حق ته زه یې منم که زه اوس ووایم چې ورکوم یې ولا نه که نه نو ما سره نسي لیکل شته نه په قانون کې الحمدلله په ما باندې زه به ده ووایم چې زه ډېر غریب یم خو غریبۍ چې کوم دی نو لکه مونږ الډي بس غریبي ده دغه به زه ووایم که نه خو خبره دا چې کرامت به دې وخت کې ما سره پیسې نشته دا پلاټ دی هغه پلاټ دی دا دي هغه وایي نه وي بس هغه وایي چې ما سره د یو حجرې مې ولیکي دا حجرې سایډ چې کوم دی دا د ما سره ولیکي نو ما ورته د پښتنو په هغه ملک او د پښتنو په دې قانون کې خو داسې چېرته نه دي چې یو سړی خپل بچي د کور نه وباسي یا د حجرې نه وباسي او الډي دا حجره تا سره ولیکي خو برخل ما ورته ووایي چې بالکل دی لاړه غله بیا راغی بیا هغه وهاب چې کوم دی نو ده سره خبرې وکړې په ټلیفون باندې کرامت ما ته ووایي چې الډي لکه دا ځای ما یې لیکل دي تا واورېدله او دا په دې طریقه ما یې ته وکړه تا واورېدل ما ورته زه داسې نه کوم تا واورېدل لیکل نه کوم خو برخل هغه زما هغه مجبوري دا وه چې ما ته 4-5 کسان په حجره کې ناست وو د خپل هغه خوف او د یارې د وجې نه د هغه د وجې نه چې کوم دی نو ما لکه الډي هغه لیکل میکل اوس مشره د هغه تا سره څه بقایا دي چې دا دونه دا ما سره د هغه پیسې دي جرګې پکې وشولې تقریبا دا ما باندې دي خو لږې دي خو برخه له هغې 68 حسابوي په ما پسې 6 لک باندې ما له پلاټ راکړی او انډر پلی شکل کې که نه اوس یې راپسې حساب کړو انډر پلی دا انډر پلی دی جي تاسو مخکې انتقال که روغ کړو نو هغه هم تاسو ته پته ولګي نن 6 میاشتې یا 4 میاشتې مخکې هغه انتقال شوی دی د ما له راکړو په 6 لک روپۍ مرله 6 زره هغه سات وي چې زه تا ته پرېږدم اوس چې دا کله لکه هغه روانه شولې وي دام تا ته نه پرې په 6 لکه ما په 3,65,000 روپۍ باندې خرڅ کړو خیر هغه زما یو ضرورت خو برخه اوس خو چې کوم دی نو لکه زه ولې دغه دا زیاتي م ورکوم خو زه ورته یم چې د خدای په خاطر ما دې وخت کې ما سره پیسې شته نه پلاټ ته درکوم دوکان درکوم
هر څه کوو خو دې وخت کې ته زموږ نه لږ چې کوم دی نو لږ صبر وکړه لږ ګزاره موږ سره وکړه. ارشد صاحب اخري پوښتنه نه کوم چې دا پولیس تاسو سره کوپریشن نه کړی دی والی سره تاسو احتجاج یا خپل ریکارډ کوئ؟ بالکل احتجاج زموږ دا دی چې هلته پولیس والا چې کوم دی نو سارا سزه لګیا یم خلک زما په کور کې ناست دي زما په حجره کې ناست دي او هلته چې کوم دی نو لکه زما سره څه د ویستو یو لار را سره ده چې زه ټوپک لاس کې راوالم او لاړ شم او ټوپک والم او ورشم که نه که دغه اجازه زما نه زما د ډسټرکټ پولیسو یا د ډسټرکټ انتظامیه یا زموږ ډي سي صاحب یا زموږ اے سی صاحب چې کوم زموږ د دغه سره تعلق ساتي زه ټولو ته دا درخواست ورکوم چې ستاسو پولیس خو دونه تکړه نه شو چې هغې زما د کور نوښ کوي زه یې وباسم خو ما له اجازت راکوې که اجازت راکوې نو بالکل زه یې وباسم زه یې اوښکې شم اوښکې دا شو چې بس ځان به پرې وجنم دا بچي پرې وجنم که نه نو که تاسو دا غواړئ چې دا الرډي دا بچي دې مړه شي یا د هغه طرف نه څوک داسې شي نو الرډي نقصان موږ همیشه لپاره امان غوښتی دی الحمدلله زموږ یو اصلاحي کمیټي ده مشکلاوتي کې زه ممبر یم تا ورته نو خبر دا چې ډېرو داسې خبرې راللې چې موږ غټې غټې خبرې الحمدلله په جرګو په دغو باندې هوارې کړي دي د 4 سادې چې کوم دی نو زه د ټولو د دې پریس کلب چې کوم ملګري د دې ټولو شکریه ادا کوم عزتمن شي دي الله ډېر خوشحاله کوم بیا بیا ډي پي او صاحب ته ډي اس پي صاحب صنوبر صاحب ته اشفاق خان ته زه دا سوال کوم چې پته نه لګي چې تاسو نن ولې وده شوي یې که نه وده اخره کې دا وایم چې سوال نه ته کوم زما بچي که تاسو څه وایئ چې راشئ د حوالات کې باندې پرچه راباندې کوئ د دغې نه ښکلې خبره دغه وه چې دا دې کوم قانون لاس کې اخیستی دی چې دا کور لکه دا کوم له ټوپکو سره خلک راغلي دي او ناست دي که نو کم از کم هارون خان ته خو د 4 سادې یو غټه سټی خانې نو کم از کم تان له پکار دي فضل محمد خان تاسو له پکار دي چې تاسو خو د یو اصلاح وکړئ امیدی صاحب هارون خان ته خو چې کوم دی نو دا ټول په 4 سده کې د خپل یو نوم دی خو هغه نوم دی وشرمو ځکه چې ته زما ځای ته راغلی زما د غریب ځای ته ارمان دا دی چې زموږ د ډسټرکټ ما ته اجازت وي نو ما به چې کوم دی نو د دې علاج به ما کړو خو بهرحال انتظامي ته دا سوال کوم چې زما بچي موږ نه خوارئ بیا مته سوال کوم ډېره ډېره مهرباني ډېره ډېره مننه الله خوشحاله و آباد لره او که چېرې د سبا پورې څه ایکشن وانه غوښتی شو نو بیا به موږ احتجاج تاڼې ته بیا به پرس دلته به راځو بیا به چې کوم دی نو کوو او د جلوس په شکل کې الحمدلله ټوله وردګه ما سره ده یو 2000 ټیلیفونونه نن ما ته راغلي چې ته راځه کور ته راځه ولې نه راځې زه د دې یارې نه ورځم چې زما بچي له کال دی په کور کې بس ناست دي که زه ورځم څه نقصان کېږي نو چې نقصان ونه شي او بې نقصانه چې کوم دی نو دا خبرې انشاءالله ډېر خوشحاله کړه ډېر عزتمن شي ډېره ډېره مننه ډېره ډېره مهرباني الله خوشحاله کړي